ټول اورېدونکو کتونکو ته سلام. امید دی ښه به وئ. الله نه ژوند درته غواړو. ملګرو د ویډیو کلیپ به جوړوم خو د ظهیر صاحب د شعر څو ګړی دي. وایي تا ورانه که هم ته یې ذمهوار یې، تا ورانه که هم ته یې ذمهوار یې، د مینې ورورولۍ کې سمه وکړه تا ونه کړه. ملګرو پرون چې کومه په خصوصي قوم کې یو مشر د جمکني قوم ته سپک الفاظ استعمال کړي دي، یقینا ټول قوم ورباندې غصه دی، ټول خلک ورباندې خفا دي، د خفګان اظهار کوي. نو زموږ ریکویسټ دی د موسسي نوجوانانو نه، د موسسي مشرانو نه چې یقینا دا مشر به دې ته مجبور کړي چې معافي ونه غواړي. که یو نوې سلسله به سټارټ شي د نفرتونو د پوسټونو نفرتونو ویډیو خلک چې کوم پوسټونه کوي کمنټ کوي، یقینا موږ په چمکني نوجوانانو چمکني مشرانو باندې چمکني څومره د سوشل میډیا اکټیویسټ په هغوی مو غږ کوو چې پلیز تاسو د نفرت پوسټونو د نفرت ویډیوګانو نه ډډه وکړئ. انشاءالله دا مسوزای قوم مسوزایید به دا مشر ته مجبور کړي چې هغه معذرت وکړي، معافي وغواړي. یقینا دا زموږ د کور مینه د پښتنو بدقسمتي دی چې یوه سوشل میډیا دا یوه داسې ذریعه دی موږ سره الکترونیک میډیا خو د موږ اواز اوچتوي نه، خو د سوشل میډیا په ذریعه باندې موږ خپل اواز اعلی حکامو ته رسوو. که دا چې د زموږ خپلو منځ کې په نفرتونو په استعمالول سټارټ شو نو یقینا دا به زموږ ډېره غټه بدقسمتي وي. نو موږ هیله دی تاسو نه کوششونه دي، زموږ د ملګرو کوششونه دي چې دا سوشل میډیا زموږ پازیټیو استعمال شي، د علاقې په ترقۍ د علاقې پرمختګ کې استعمال شي، دا به بهتره وي. په ټول یو ځل بیا غږ کوو چې پلیز ټول قوم مه تارګېټ کوئ، د نفرت پوسټونه د نفرت کمنټ دا خبرې بالکل مه کوئ. انشاءالله هغه به د خپلې غلطۍ احساس به ورته شوی هم وي، انشاءالله معذرت به هم وکړي. خو تاسو داسې پوسټ داسې کمنټ داسې سټیټمنټ مه لیکئ چې په هغې سره زموږ قوم یا قورمه یا نورو قومونو ته چې کومه دی هغه دغدار کېږي، د شر موړ جوړېږي. په دې سوشل میډیا ټوله دنیا کسي یقینا هغه خپل اصلیت خیال دی چې زه څومره اصیل سړی یم، هغه به انشاءالله چمګني کې هم باشعوره خلک شته، مسوزي کې هم ډېر وختیار خلک شته. په دې به کنوینس کې مشر دی، د یوې علاقې د یوې طبقې مشر دی، انشاءالله هغه به دې خبرې کې څه عیب یا څه شرم نه ګڼي، انشاءالله معذرت به وکړي. خو زه په سوشل میډیا ملګرو باندې غږ کوم ته پلیز تاسو دغه شي نه ډډه وکړئ، دغه شي ته نوره هوا مه ورکوئ. انشاءالله خبره خیر طرف ته روانه دی او خیر طرف ته به لاړه شي. خو تاسو د انتشار نه شی بچ کړئ، په دې کې خپل رول او خپل کردار ادا کړئ. مننه.